چې یو مزدور تا په کار لګیا کو نو هغه به اجرت کله ورکې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ګوره په موږ دومره خفه کېږي چې هغه سره د ټولو نه زیات فکر د غریبانانو وګورئ ښه. نبی علیہ السلام سره د فقیرانو او د غریبانانو ډیر زیات غم و چې یو غریب ته څه نقصان ونه رسي. لومبي حدیث کې نبی علیہ السلام فرمایي چې قفلة کغزوة، واپس کېدل د جهاد نه پشان د غزوې دي. یو انسان جهاد للاړه شهید نشو واپس راغی که غزوة، نبی علیہ السلام مبارک فرمایي دا غازی دی. مونږ الکه دا غازی دی، یو مجاهد دی، غازی دی، شهید دی چې الته او جنگيږي شهید شي جمدی واپس راشي غازی باندې یادېږي. نو د هغې دومره ثواب دی لکه انسان چې په فی سبیل الله د الله په لار کې شهید شي، گویا دومره ثواب دی. زما محترم الله دې موږ خپل لار کې قبول کړي، که هغه د جهاد لارئ، که د تبلیغ لارئ، که هغه د تصوف لارئ، که د علم لارئ، الله دې موږ قبول کړي. ټول آمین وایي. او بل حدیث کې نبی علیہ السلام فرمائی مطل الغنی ظلم، ټال مټول د مالدار سړی ظلم، دا ظلم دی. نبی علیہ السلام فرمائی یو انسان دی تا سره مزدوری وکړه ټوله ورځ او بیا غولې را غولې، نن در کوم او سبا در کوم. نبی علیہ السلام مبارک فرمائی حدیث براشي تاسو ته یو مزدور تا سره مزدوری وکړه د هغه د خولې د اچولو نه مخکې هغه د خپله مزدوري ورکړه. داسې نه چې هغه خوله اوچکي او ناستې تا له ټوله ورځ په مزدورۍ کې ځان مړ کو، قسم دی د خپو وینې سر لتلا او د سر وینې خپو له راځي او چې کله د مزدورۍ وخت راشي نو سبا به درکمه. دا شی نه نبی علیہ السلام دی نه منع کړي. مزدوري برابر کړه چې څو خولې اوچی مزدوري وله ورکړه، ځان مه دغه کوه. د صحابو زندگی وی صحابه چې با یو صحابي راغی نوې مسلمان شوی، نبی علیہ السلام مبارک ته وی د الله رسوله دغلته یو بابا دی او د هغه یو د لسو ونو باغ دی او کمال راکو نو زما به ډیر معیشت دغه شي، او هغه بابا دی هغه پس کوي په کجورو او په پیسو. او خبر کم پته نشته چې دا بابا کم چې دی ته لس ونې غواړي، وی د الله رسوله یو بابا دی د لسو ونو باغ دی او هغه کمال راکو زما زندگی به جوړ شي، او دا خو بابا دی په باغونو پیسو سکی. صحابي و هغه خو ته پته نه و چې د باباګانو پیسې ډېرې زیاتې خوښي. هلکه د باباګانو نه به پیسې نه غواړې ورکې به وایې نه شي. وایي نبی علیہ السلام مبارک فرمایي انسان چې بوډا کېږي نو 3 څیزونه پکې ځوانېږي. ویم درته که نه پرېږده، ما ته خو پته نشته خو باباګانو ته پته یي نو د باباګانو نه تپوس کوم جي ښه. وایي انسان چې بوډا کېږي نو 3 څیزونو حرص پکې نوجوانېږي. یو حرص د عمر پکې ډېر سیوا کېږي، کاش چې زم عمر نورم سیوایو په عمر نه مړېږي. رښتیا خبره ده که نه؟ باباګان نه تپوس فقیر رښتیا دي که نه؟ ښه صحیح ده. یو حرص د عمر زیاتېږي چې کاش چې عمر ډېر وي. دویم حرص د مال پکې سیوا کېږي. انسان مال چې څومره سپینګیري کېږي دومره ده کې د مال هغه شهوت نوجوانېږي، یاره چې کاش بلا مال وی را سره. او دریم ماشومان ناستې دا پکې نه ویم، دا پکې بیا باباګان ما نه پټ تپوس کوي بیا به درته ووایي. نو دا 3 څیزونه پکې نوجوانېږي. تاسو پوه شو؟ سبحان الله سبحان الله. صحیح ده. بیا چې څوک تپوس کوي نیا دی جي صاحب د تپوس نو هغه بابا صحابي نبی علیہ السلام مبارک را طلب کو، وی راشه ورته وی ستا یو باغ دی د لسو کجورو، که دا نوی کس مسلمان شوی دی او دله دی ورکه غریب دی. ما وی نبی علیہ السلام سره د غریبانانو ډیر فکر او بله یو خبره کوم جی، تاسو به اوریدلی چې غریب به د مالدار نه 1500 کاله مخکې جنت ته ځي. ټول سبحان الله. مالدار سړی به 1500 کاله د غریب نه وروستو جنت ته ځي او انتظار کې به ناست. او بله خبره کوم، سلیمان علیه السلام پیغمبرم دی او بادشاه هم دی.
سلیمان علیہ السلام به د غریبانانو نه وروستو جنت ته ځي. ټول سبحان الله وایي. گویا زمونږ مرتبه به هلته دستی کې کېږي، بس کار به دستی کې کېږي انشاءالله، انتظار بني. نو هغه بابا ته وی دله دا 10 کجورو باغ ورکا فی سبیل الله، الله به اجر درکړي. هغه ورته وی د الله رسولا وی دا ستا حکم دی که مشوره ده؟ د مشورې متعلق خبره کوم، یا د عیسی مخکې ویلي وی چې ته وایې چې ما له مشوره نه راکوې. نو خلک اعتراض کوي چې مشوره خو به خلکو نبی علیه صلات وسلام او خدای سره م کوله، نو ته د خدای او د نبی علیه السلام نه مخکې. نو ما حاجي صاحب ته ویلي یو مشوره غوښتل چې زه درنه وغواړم لکه الله د فرښتو نه مشوره غوښتې وه، انی جاعل فی الارض خلیفه غوښتې وه، او یو مشوره د ځان نه ورکول. نو زه مشوره چې وغواړم تاسو به راکوئ، خو چې د ځان نه مشوره راکې بیا په دې خفه کېږم. فرق معلوم شو که نه؟ نو نبی علیه السلام چې به مشوره کوله نو غوښته به یا به یې کوله. یو خبره. بل نو ولې نه غواړم چې کله راشي نو بیا غواړم. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک صحابي ته ووې بابا ته چې ته سپین ږیرې قبر ته زمانه نږدې ده ورکه، او ته د الله رسوله مشوره ده که حکم دی؟ نبی علیه السلام مبارک ورته وی ستا څه خیال دی؟ وی د الله رسوله ستا خوښه ده پوه شې پې؟ نبی علیه السلام مبارک ورته وی مشوره ده. وی ښه، وی د الله رسوله نه ورکوم. نه ورکې؟ صحابه هم حیران دي، نبی علیه السلام ته څوک انکار کولی شي؟ بله خبره کوم. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک ورسره ډیلینګ شروع کو، ورته وی دا 10 کجورې دې صحابي له ورکه، نو په جنت کې زه محمد تعالی د کجورو باغ در کوم. ټول سبحان الله ووایه. زه یم هغه باباو لکیر کې فخر، هغه ته د الله رسوله لا حاجت لی، ما ته څه حاجت نشته برا کوه. عجیبه بابا وګوره. ممکن بعضې باباګان داسې دي چې پکې راپاسې ډېر جذباتو کې راشي، بیا جذبات نه کنټرول کېږي، جذبات کنټرول کېږي. بیا نبی علیه صلات وسلام مبارک هغه رخصت که یو صحابي ته پته ولګېده، نوجوان صحابي دی، نوجوانانو کې جذبه یې ډېره زیاته، او ماله جذبه د نوجوانانو ډېره پکار ده. پوه نه شوې چې وایي نری تکبیر او الله اکبر، پوه نه شوې؟ به داسې بیا کارم کېږي ډېر، او جذبه باندې هر څه کېږي. نبی علیه السلام مبارک د جذبې د وجې نه فرمایلي لو کان بعدي نبیا لکان عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنه، که زما د محمد نه پس بل پیغمبر راته هغه به عمر و زما محترم و، ځکه جذبه وه پکې. ټول سبحان الله ووایي. داسې سبحان الله پکار دی، داسې سبحان الله د رب نه امید کوم چې اسمان ته به رسي بس. نو جذبه باندې ډېر کار کېږي. سبحان الله. ماشومان هم سبحان الله وي. دا وګوره دا ډېر خوند کوي جي. دا ماشوم ستا دپاره سبحان الله وي، د ده دپاره هم الله ونه نال کوي، او د پلار دپاره هم الله نال کوي. ټول سبحان الله وي. نو نبی علیه صلات وسلام مبارک یو بل صحابي ته پته ولګېده، نوجوان دی، وی د الله رسوله ته اعلان کړی دی چې چا دغه باغ ورکه نو زه په جنت کې یو باغ ورکوم. نبی علیه السلام مبارک ورته وفرمیل او دغه صحابي دی چې د ده د 1000 کجورو باغ دی، بابا پسې لړه کور ته، وی یره ستا زما یو باغ دی، وی او ما خو د هغه باغ تذکره اورېدلې ده، ډېره زیاته مې وکئ، وی خوښه دې نه ده چې هغه باغ تاله درکړم او د 10 کجورو دا باغ ماله راکړې. ټول سبحان الله وایي. هغه بابا جذباتو کې راغی، وی واله کنه دې ته څوک انکار کولی شي؟ زه وایم تاسو باباګان اخلاص وکړئ جي ښه. اوس ما یو خبره کوله د مدرسې دپاره، الحمدلله ډیرو خلکو په دا کلي کې ډیره مجاهده وکړه. زه وایم خدایه په دنیا کې وله د جنت ټیکټ ورکړه. ټول امین ووایه. دا دعا کوم. او د سیخ کمې دی لږ په دا درس کې هسې خبره راله باباګانو ته ویل چې تاسو خپلو بچو ته ووایئ، یا په خپله چې سم جمع کړي را جمع کړي او بچو در کړي روباسې جي دا واله سیخ روړه. باباګانو ته لږ غوندې زندګي پاتې ده قسم. او بیا یا به تا پسې بچي کوي یا نه،
بس په زندګۍ کې په ځان پسې ورکه وای خدایه دا مې دلته درکړه د ځمکې د پاسه او د ځمکې د لاندې به د نه خدایه غواړم نو زه وایم زما رب ډېر غیرتي ذات دی چې ته ترې وغواړې نو که پیسې نه درکوي نو جنت به درکوي ټول سبحان الله نو جنت هم نه دی خوښ زما محترمو خوښ هم نه دی نو صحابي ډیلینګ وکړو سودا یې واغسته راغې د الله رسوله هغه لس کجورو والا باغ میں واغسته او تا ذمہواری اغسته وا چې زه محمد بتاله په جنت کې د کجورو باغ در کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته وی صد وکړه د الله رسول د زرو کجورو باغ میں مقابله کې الله له قربان کو زما د بچو اړی موړي دغه زر کجوري او دغه باغو د الله رسول استاد پاره د خدای د پاره می قربان کړه ور میکړه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته او فرمایل د باغم استاد ذمہوارم او استاد د بچو او د خاندان په جنت کې د محلم ذمہوارم سبحان الله نو په یو اشاره باندې زما محترم ډیلینګ وشو هغه لس کجوري نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه نوې مزدور له ورکړي او هغه په زندگی تیروله ما وی په دنیا کې رحم وکا په مزدور باندې رحم وکا پوه نه شوې زه وایم قسم دې د دې عوض به الله په دنیا او آخرت دواړو کې ورکړي حدیث ته وکړي الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي الله د دې درس په برکت باندې خدای حاضر مجمع ته په نظر د رحمت او شفقت باندې خدای وګوري الله دا ستا کتاب لراغلی دی خدای ستا دربار ته راغلی دی ستا کور ته راغلی دی خدای څه قسم مشکلات دي څه قسم دردونه او مصیبتونه دي خدای په خپل دست قدرت ختم کې الله د دې حاضر مجمع پزړه کې څه قسم شریع حاجات دي الله د خپل در نه پوره کې الله کاروباریان پکې ناستي خدای کاروبارونو کې برکت واچي د چا خپل کاروبارونه نه خدای خپل کاروبارونه ورته ورکې د چا رزق کمزور دی خدای د رزق تنظیم د اسمان نه وکې الله سوک بیماران دی خدای شفای کامله عاجله مستمره و نصیب کې سوک قرضدار دی خدای د قرضونو نه اخلاص کې الله قرضونه په خپل دست قدرت ختم کې الله د چا خپل کورونه نه خدای خپل کورونه ورته ورکې الله په دا مجلس کې سپینګری ناسي خدای په عمر کې برکت واچوا ماشومان ناسي خدای با عمل عالمان او حافظان کا نوجوانان ناسي خدای د دین سره وابسته کا الله دا کله تا قیامت د سبا پورې په اتفاق او اتحاد خدای اوساته د چا پزړه کې بغض دی کینه دا حسد دی خدای په محبت او الفت باندې بدل کې الله دا کله د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تانو کچرو هسپتالونو نه خدای اوساته دا درس زما خويند مند او خدای پزړه کې څه قسم شری مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کې الله زما د خويند مند د عزتونو د لپټو خدای محافظ شي دا کتاب ول د جنت ته دنه کې دو ټیکټ خدای وګرځي الله په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله